بسم الله الرحمن الرحیم. د استخارې متعلق خبره کو چې استخاره خلک څنګه کوي. نو بعض خلکو په استخاره کې ډېر نور خبره روباسلې دي چې په هغې کې یو خبره غلطه دا هم ده چې بل چاته وي چې ته زما دپاره استخاره وکړه، دا خبره غلطه ده. یا خلک استخاره وکړي وي دې پسې به خامخا زه خوب وینم یا به د شپې کوم، دا ټولې خبرې غلطې دي. بلکې استخاره هر ټیم کې کیږي، که چا خوب ولیدو هم صحیح ده او که خوب ونه لیدو هم صحیح ده، څه مسله پکې نشته. خو د استخارې مطلب او مقصد دا دی چې هغه الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو قسم له حکم دی چې مونږه په هر یو کار کې ښه کار کې استخاره کوو. استخاره به خلک په څه کې کوي؟ په دې کې پکار ده چې یاره زما دوه کارونه دي، دواړه ښه دي، زه پکې کم یو وکړم، زما لپاره کم یو. دا مونږ له د الله تعالی طرف نه یو قسم له حکم او رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه حکم دی. نو مونږ له پکار ده چې مونږه استخاره کوو په صحیح طریقې سره وکړو. د هغې طریقه دا ده چې مونږه څه ټیم مونږ د ټیم میلو شو او مونږه 2 رکعته نفل وکړو، ای پسې کومه اوږده دعا ده هغه ووایو. نو آیې د پس چې کوم مونږه کار کوو انشاءالله الله تعالی به یې کې مونږ له خیر اچولی وي. دې نه علاوه کله بعض ټیم کې مونږ له یو کار اچانک رامهلی شي، اوس زه یا الله څه وکړمه، نو د هغې لپاره ترمذي شریف کې یو دعا ده، دعاګانې ډېرې دي، یو پکې دا هم ده اللهم الهمني رشدي. دا ډېره وایو انشاءالله. دې نه پس مونږ کوم کار کوو ای کې به مونږه خفیمانه کېږو نه، ای کې به زمونږ دپاره خیر الله اچوي انشاءالله. د ګناه په کار کې بالکل استخاره نشته، بلکې دا د خیر په کار کې ده. لکه د رشتې مسله ده، یو کس مدرسې ته ځي، یو کس چې کوم دی یو ځای کې داخله کوي مدرسه کې، یا یو نوکري ده 2 ځایه ده، نو دی وایي چې یاره زما دپاره به کوم ځای کې نوکري بهتره وي، یا زما دپاره کوم ځای کې رشته ښه وي، یا یو جینۍ پسې رشته راشي، هغوی به دې کې استخاره کوي چې دې جینۍ دپاره دا ځای مناسب دی که نه دی. په دې کې دې استخارو کې انشاءالله دا باعث د اجر او ثواب وي. او که دا نکاح په دې کې د پس وشوه، الله په دې کې انشاءالله خیر او برکت اچوي. نو موږ له پکار دا چې استخاره کوو. دا مختصر دعا داره او غټه دعا په دعاګانو کتابونو کې ملاویږي، بیا ملګري په کې وګورئ. والسلام.